چې کومه زنانه څلور کاره کوي که نه باس وام چې دا بس کلکه مؤمنه ده کلکه دې دپاره دا پوره دی اول نمبر چې زنانه د فرض منځ اهتمام د فرض منځ اهتمام دا ضروری خبره ده فرض منځ کې د چا سرم زنانو سمجوته مکوئ مه د خاون مه د بچو فرض منځ د خاون د حق نه مخکې دی او د بچو د حق نه مخکې چې ړومبې زنانو تلې ته ودرې نو ړومبې تپوس په درنه د فرض منځ کې بیا دې خاون نشي خلاصولی بیا دې رشته دار نشي خلاصولی اوله خبره د زنانو دپاره د فرض منځ اهتمام او وقت کې منځ کول په ډبلو کپړو کې منځ کول او دنده په کوټه کې منځ کول چې مانځه ته سړی په غولي کې ودرېږي او هلته به سالن پخې ځان ته به سالن کټوی مې خوا ته ورته مصله ور واچوي زه دا غوښه به ورته خوري نه شي زه به ورته مونځ وکړم په مانځه کې به کې کوکر سي کوي دا مونځ دی په مانځه کې د وړو د کلارولو نګراني کوي دا مونځ دی نه چې د مانځه ټیم شو آزاد اوش باس او د سکو درون لباس واغوله او په کوټه کې په ګوټ کې ودرېږه مونځ د رب سره ملاقات منځ د الله په دربار کې حاضری لګولې وای دا هغه منځ دی چې د ټولو نه ړومبې به زمانه د دې فرض منځ تپوس په میدان محشر اولنۍ خبره دویمه خبره د زنانه دپاره ضروري خبره هغه د پردې اهتمام چې دې زنانه کې پردې غټ اهتمام په وجود د غیر محرم نظر نه پرېږدي په نرو کپړو کې مون نه کیښه چې ولاړه په مانځي اړو په کوټه کې ودرېده نو چې لوپټی په سر کړي ټول سر یې پکې ښکاري نو دا مونځ کېږي نه مړوندونه ښکاري نو دا مونځ کېږي نه نو درون لباس او د خپل پردې د وجود اهتمام کول دا د خاون په حقونو کې راځي ښه زنانه به د خپل وجود د پردې خیال ساتي دا پې د خاون حق دی حق دا د خاون حق ځای کوي چې دا د پردې اهتمام دی یو د فرض منځ اهتمام کول او بل د خپل وجود پرده او ستر د دې خیال ساتل دریم د خاون رضا اغستل خاون رضا کول د خاون د رضایي چې خیال ساتي دا زنانه نه د خبر اما ته وایي زه د شپې تهجد کوم زم اول د خاون نه تپوس وکړه چې د تهجد کومه ته خوشحاله که ته نه خوشحاله نو چې د تهجد په ټیم زه تاله د خپو چاپي کوم نو څنګه وایي نو که خاون وایي چې تهجد مه کوه او ماله چاپي کوه نو دله چاپي شو د تهجد په ټیم کې دله خپې مالش کوه د تهجد په ټیم کې دله خپې مالش کوه نو د خاون رضا اغستل زکا دا خبره کوم چې د خاون حق ړومبې دی د نوافلو نه د خاون حق ړومبې دی دا د فقه مسله ده چې زنانه نفلي روژه نیسي او خاون یې په کور کې اول به د خاون نه اجازت غواړي خاون ورته نه به نیسي نفلي روژه سبا زما خیال به ساتي زما خدمت به کوي شریعت ورته وایي مه نیسه نفلي روژه د دې خاون خدمت دا خبره ښه په دلیل کوم په دلیل په دې بنیاد کومه چې د ښځې نه به د ټولو نه ړومبې په میدان محشر کې تپوس کیږي عن صلاتها د فرض منځ تپوس په د ټولو نه ړومبې د زنانه نه د ټولو نه ړومبې به د فرض منځ تپوس کیږي چې څنګه د فرض منځ نه فارغه شي بیا تپوس د نوافلو نشته بیا تپوس د نفلي روجو نشته بیا تپوس د تهجد نشته دویم تپوس ډایرک د خاون د حق دی اول فرض منځ دی بیا د خاون حق دی نو د خاون حق په نوافلو مقدم دی په تهجد مقدم دی په نفلي روجو باندې د خاون حق مخکې د خاون رضا به علي دویم تپوس پتا نه د خاون د رضا کی زنواب نبی علیہ السلام فرمائی ایما امرأت ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ نبی علیہ السلام فرمائی چې کومه ښځه وفات شوله او د دې سره یو سرټیفیکیټ و چې وزوجها عنها راض خاوند ترې نه رضا و
خزه وفات شولا او خاوند ته ناراضو بعضې ښځه وفات شي خلک د ډېرو تهجد ذکر کوي ډېره تهجد ګزاره وه ډېر نوافلي وو ډېرې صدقې ورکولې خو خلک وایي خاوند ته نه خفه و د دې معامله ګرانه د دې معامله ګرانه ده چې خاوند ته نه خفه و د دې معامله ګرانه پرېوځي د دې معامله ګرانه ده ښځه وفات شوله وزوجها عنها راض نفلي منځونو ذکر نه و د تهجد نو نفلی روجی نوی خو یوه خبره چلیده چې خاوند تینا ډیر رضا د خاوند د رضا خیالي ساتلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای دخلت الجنه دا ښځه جنت تلا چې دی پسې وروسته د خاوند رضا چلیده مونږ د نفل اورو د تهجد اورو د نفلی روجو اورو خدا نورو چې ښځه وفات شي او وروسته پسې د خاوند رضا چلیږي ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض چې خاوند ته ناراضه دخلت الجنه